او حضرت عمر را پریوت په محراب کې پروت دی او تاسو وګورئ دا ابولولو تختی دی اوس تختی دا اولنی خودکش ځان یې خوړلی دی او خودکشي کړې ده نو دی وتو چې اوس زه وتښتم اوس تاسو وګورئ عمر رضی الله تعالی عنه را پریوتی دی لیکن مونځ سلسله ماته نه شوه حضرت عبدالرحمن بن عوف ودرېدو مونځ یې کنټینیو کړو مونځ یې وکړو نو اوس دی تختی او صحابه په صحابو کې دا حدیثو کې راځي که نه وایي دا مارغان به پرې دوکه شو داسې به راغله په سرونو به ورته کېناستل لکه لرګي او ونې او بوټي داسې به دوی الله ته متوجه ولاړ نو دا په لوړو تښتېدو او ټول صحابه دي هغه داسې په توجه کې دي او داسې الله ته په توجه ولاړ دي چې د چا پام نشته نه په صفونو کې سپیس نه دی لار ورته نشته چې په دې وځي والصحابه کرام ابو اللؤلؤ وهلي دي وجلي دي او شهیدان کړي دي خو صحابو نیت نه دی مات کړي نه صحابو وکسان نشو شهیدان شو شپاړس دي که څوارلس یې په دغه ګزارونو باندې زخمیان کړي چې ماته لار میلاو شو لیکن ماشاءالله یو صحابي موږ نه دی مات کړی چې مرګ او د خنجر دپاره به خدای ته نیت تړلی دی او دومره غټه بې ادبي وکړم چې زه به دا مونځ ماتوم که تاسو خیال وکړو کې بل پیزان وګورو ټیمپیسو وګورو ګړۍ وګورو ټول تاو راتاو شو او هغوی په خنجر وهلي چې سړي سره دا دی آله ورسره ده او هېچا چې دی په دې منځه کې چې دی دا نیت مات نه کړلو زموږ د خلکو دپاره په دې کې ډېر لوی عبرت دی چې الله رب العالمین موږ ته خدای داسې توفیق راکړي چې زموږ هم چې کله ودرېږو چې زموږ توجه الله رب العالمین ته داسې وي دا حدیث کې راځي کله چې ما ته څوک ودرېږي که دی پوه شي چې دی کوم ذات ته ولاړ دی دی به ټول عمر چېرته سلام وانړي رسول الله صلی الله فرمایي که دا بنده ته پته ولګي چې دی چا ته ولاړ دی او دته کوم ذات متوجه دی دی به په دې ټول عمر کې چېرته سلام وانړي دقسې کیفیت او ایمان دی الله زموږ ته ټولو نصیبه وګرځوي